لسم سپارا یو لسم رکو سورہ توبہ پنزم رکو بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليهود عزیر ابن اللہ یہودیانوے عزیر دا اللہ زوئے دے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ عیسیانوے مسیح دا اللہ زوئے دے ذالک قولهم بافواههم داد دوی خلے بکواسات یضاهئون قول الذین کفروا من قبل مخکین یو کافرانو پشانت خبر کوي قاتلهم الله اللہ دے دوی مڑکی انا یؤفکون کم خواتا نسکورتاویگی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ دوی خپل پادریان او خپل جوگیان اللہ نه سوا خدایانو ګرځول والمسیح ابن مریم او مسیح زوی د مریم وما امروا او دین حکم نه وکړلی شوي الا مگر لیعبدو الها واحدا چې دوی به عبادت کوي د یو الله لا الہ الا هو نشت عبادت مستحق مگر اغا ذات سبحانه پاکی د لر عما یشرکون غسنه چې د سره دوی شرک کوي یریدون دوی اراده لري ان یطفئوا نور الله بافواههم چې دوی الله نور په خپلو خلو سره مړ کي ویاب الله او الله دا نه مني الا ان یتم نوره مگر هغه دا چې الله به خپل نور پوره کوي ولو کرها الکافرون اگر چې کافران بد مني هو الذي الله غزات ارسل رسوله بالهدى چې راویلېږلو خپل رسول په هدایت سره ودین الحق او په حق دین سره لیظهره علی الدین کله چې غالب وګرځي په ټولو ادیانو باندې ولو کرها المشرکون اگر چې مشرکان دا بد سمجھاو کوي یا ایو الذین آمنوا اے ایمان والو ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل بے شکا ډیر پادریان او ډیر جوگیان ضرور د خلکو مال خوري پناهه کا ويصدون عن سبيل الله الله للار نه منع کوي والذین خلق یکنیزون الذهب والفضه چې جمع کوي سره او سپین ولا ينفقونها في سبيل الله الله په لار کې نه خرڅ کوي فبشرهم بعذاب علیم دوی ته خوش خبری ورکوي په درد والا عذاب سره یوم یحمى علیها فی نار جهنم په کومه ورځ چې دوی ته جهنم په اور سره ګرم کړلی شي فتقوا بیا به تب ورکیږي بها په دې سرو سپینو سره جباههم د دوی په تندو باندې و جنوبهم د دوی په اړخونو باندې و ظهورهم د دوی په شاګانو باندې هذا ما کنزتم لانفسکم دا د ستاسو هغه مال دی چې ځان دپاره مو خزانه کړی و فذوقوا وڅکئ ما کنزتم هغه چې تاسو ځان ته جمع کړو ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا بشک الله پنځ د میاشتو شمار 12 میاشتې دي فی کتاب الله الله په کتاب کې یوم د هغې ورځې نه خلق السماوات والارض کومې ورځې نه چې الله پیدا کړي اسمانونه او ځمکې منها 4 حرم په دې کې 4 میاشتې حرمت والې دي ذالک الدین القیم دا نیغ دین دی فلا تظلموا فیهن انفسکم په دې میاشتې کې په خپلو ځانونو باندې ظلم مه کوئ یعنې ګناه مه کوئ وقاتلوا المشرکین کافه مشرکانو سره هر وخت جنګ کوئ کما یقاتلونکم کافه څنګه چې دوی تاسو سره هر وخت جنګ کوي وعلموا پوه شئ ان الله مع المتقین بېشکه الله پرهیزګارانو سره دی انما النسیء زیادة فی الکفر بېشکه دا میاشتې رستو کول او مخکې کول
دا زیاتوب دی په کفر کې یضل به الذین کفروا بیلارې کول کوي په دې سره هغه خلک چې کافران دي یحلونه عاما یو کال ته حلال کی ویحرمونه عاما بل کال ته حرام کی لیواطیعوا عدة ما حرم الله دی هغه شمار برابر ساتي هغه چې الله حرام کړی فیحلوا ما حرم الله پس دی حلال وګرځوي هغه چې الله حرام کړی دی زین لهم سوء اعمالهم خیسته وګرځولی شو دوی په سترګو کې عملونه د دوی والله لا یهدي القوم الکافرین الله کافرانو ته لار نه ښایي